الرحیم. السلام علیکم. نن زه تاسو سره یو ډیره اهمه مسله ډسکس کول غواړم چې کوم دا د دې پوندې د درد په باره کې. دا ډیر زیات عام دی د یوې پوندې درد او ډیر خلک د دې نه متاثر وي. روزانه مونږ ګورو ډیر خلک دا کمپلینټ کوي. هغوی دا وایي اکثر چې سحر مونږ راپاسو نو مونږ د خپه نشو لګولی او هغه ټایم کې ډیر تکلیف وي چې یو څو قدمه والو لږ لږ بیا لږ ګزاره وکړي چې لږ زیات وګرځو نو بیا لږ زیات ګزاره وکړي او بیا وروستو لږ کم وي. خو که هسې زه ډېر وخت ناست یم او بیا پاسم نو هغې نه پس بیا لومبې چې کوم د ریسټ نه پس زه پاسم نو بیا زما دا پونده زیات درد کوي. زیاتتر خلک چې نو هغوی ته خو دا په یوه پونده کې، خو بعضې خلک داسې چې هغوی ته په دواړو پوندو کې هم کیدی شي په یو کې زیاتي بلکې کمي. دا موږ چې عام طور باندې څونه ګورو نو په زنانو کې لږ دا کمپلینټس زیاتي. عام طور پورې چې موږ څونه په بکس کې ویلي دي او نور هم چې څونه کتلي دي نو د دې زیاته وجه چې دا نو هغه په هغه خلکو کې زیاتي چې د چا د ولاړې کار زیاتي، چې څوک زیات ټایم په یو ځای باندې زیات ټایم ولاړي. نو دې کنډیشن ته هسې پلانټر فیشیایټس وایي چې دا په دې خپه کې لاندې یو غټ پټه ده یا مسل ورته ویل شي پلانټر یا فیشیا ورته موږ وایو، په هغې کې پړسوب پیدا شي. نو د دې زیات وجه خو دغه ده. او دویمې دا په د چا چې بعضې ټایم کې وزن لږ سیوایي په هغه خلکو کې هم لکه دا لږ کامن دی. بعضې ټایم کې دا څوک چې لاندې داسې پیزار اچوي چې هغه لاندې نه رایې تلې سخت دي نو په هغې کې هم لا پلانټر فیشیایټس لږ زیات کامن دی. نو د دې باره کې زه یو څو خبرې کول غواړم چې د دې دا کمپلینټس خو ما تاسو ته وویل، خو علاج چې دی علاج کې د دې دا ده چې اول لکه د انسیډس دوایانې چې کمې دي کم ته چې د درد کمولو دوایي ده یا نان سټیرایډل انټي انفلیمیټري ډرګز دي. هغه بیا مختلف کسانو لپاره د هغې د کمپلینټس مطابق هغه شان چې د وزن یا څونه دی یا مطلب د هغه کمپلینټ څنګه دي هغه شان ډاکټر ډیسایډ کوي چې څنګه به درته موږ دا میډیسن ورکوو او څونه ډوز کې به ورکول غواړي. هغه د هر چا یو شان نه د هر چا لپاره بدل بدلي. نو اول دغه میډیسنز دي او ورسره انټي انفلیمیټري د پړسوب د کمولو دوایانې دي دا ورسره ورکېږي. هغې ته 2-3 هفتې کتل غواړي او دې سره یو څو احتیاطي تدابیر دي چې هغه کول غواړي هغه ډېر زیات ضروري دي. یو خو دا ده چې دی داسې پیزار اچوي داسې بوټان خاص کر چې د هغې لاندې تلې چې هغه ډېر زیات نرم وي، چې هغه ډېر نرم وي نو که دې ډېر ټایم ولاړي نو په دې د دې دا کم لاندې پټه چې دا په دې باندې زیات پریشر نه راځي او د هغې د وجې هم دا کافي دوایي پکې ښه هغه پړسوب وغیره والا کم کړي نو د کمپلینټس ډېر کم شي. خو دې کې دا څونه مونږ کتلي دي نو اکثر میاشتې مې پورې لږ ریګولر دوایي استعمالول پکار نو هله بیا پوره ریکوري کېږي. خو بعضې ټایم کې که ډېر زیات ته چا کمپلینټس وي نو هغې ته انسولز وایي دا په بازار کې میلاویږي. هغه په دې بوټ کې لاندې وتږدي داسې یو نرم تلې غونته کي هغې ته انسول وایي او هغه ورته په بوټ کې لاندې کېدي نو هغه بوټان چې استعمالوي نو هغه سره هم ډېر زیات فرق پرېوځي. بعضې ټایم کې چې د چا میډیسن سره فرق نه راځي نو هغې ته بیا په پونده کې سټیرایډ انجکشن مونږ لګوو نو هغې سره هم کافي فرق راشي اکثر ټیک شي. او که څه ټایم پس کال نیم پس چېرته بیا راشي نو بیا دوباره هم یو پیره 2 انجکشن لګېدی شي، خو لږ ډېر فریکوینټلی لکه بیا دې کې انجکشن لګول ډېر ښه ني. یو ځل 2 سره اکثر ټیک شي بیا دوباره ډېر زیات ني. نو دا یو څو خبرې وې د پلانټر فیشیایټس په باره کې د پوندې د درد ما وې چې تاسو سره شیر کوو. امید دی تاسو ته به کافي معلومات د دې نه شوي. ډېره مهرباني.